راوڑوی حدیث نمبر دے 100 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات وقرأ إلى وما يذكر إلا أولو الألباب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا رأيت وعند مسلم رأيتم الذين يبتغون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. مخکې مونږه د دې باب هغه اولنی لفظ داسې ذکر کړی و چې باب الاعتصام یا کتاب الاعتصام، باب الاعتصام بالکتاب والسنه، په کتاب یعنی په قرآن او په سنت باندې مضبوطی منګولې لګول. نو دلته کې موږ په دې حدیث کې حضرت عائشہ رضی الله عنها ام المؤمنین د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث نقل کړي. فرمایي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت وایو چې هو الذي انزل عليك الكتاب، الله هغه ذات دی چې نازل کړی دی په تاسو باندې کتاب یعنی قرآن، منه په دې قرآن کې آیاتونه دي محکمات، محکم وی واضح معنا والا، مضبوط معنا والا، محکم آیاتونه دي پکې، مضبوط آیاتونه دي پکې. او په آخر کې بیا د الفاظ د آیت داسې دي چې وما یذکر الا اولو الالباب، او نصیحت نه قبلوي مګر عقلمن خلک. نو دا آیت چې ووایو نو تلا رسول الله صلی الله علیه وسلم، تلاوت وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم، تلاوت وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم هذه الآیت، د دې آیت چې هو الذي الله هغه ذات دی انزل چې را نازل کړی دی علیک پتا باندې ای پیغمبر الکتاب کتاب، منه په دې کتاب کې آیات څه آیتونه دي محکمات مضبوط معنا والا، وقرأ او ویل وستو دا آیت الی وما یذکرو د وما یذکر الا اولو الالباب پورې، وما یذکر نصیحت نه قبلی الا مگر اولو الالباب عقلمن خلق. قالت نو عائشہ رضی اللہ عنہا فرمیل چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمیل فاذا رأیت کله چې تا ولید ای عائشہ. امام بخاری په خپل کتاب کې دا لفظ نقل کړی پر رأیت باندې، وعند مسلم او امام مسلم په صحیح مسلم کې دا الفاظ داسې نقل کړي چې رأیتم، یا د بخاری پر روایت سره رأیتی یا د مسلم پر روایت سره رأیتم. نو چې رأیتی شي نو یوازې حضرت عائشې ته د آیت ویلی دی، او چې رأیتم شي نو دا په مجمع کې ویلی دی. نو مطلب اذا رأیتم ای مسلمانانو کله چې تاسو ووینئ الذین هغه خلک یبتغون چې هغې ورپسې کېږي ما په هغې آیتونو پسې تشابه چې هغه مشکل وي منه په دې قرآن کې. نو په اولئک الذین دا هغه کسان دي سماهم چې نوم یې دی الله تعالی د دې فالله الله تعالی نو فاحذروهم دې ته تیار اوسېږئ او خیار ورته اوسېږئ چېرته غلط هم نه کړي. ورته سورت آل عمران کې الله تعالی وایي دا قرآن کې دوه قسمه آیتونه دي، یو ته وایي محکم او بل ته وایي متشابه. محکم کوم آیتونه ته وایي؟ محکم هغې آیتونه ته وایي چې د هغې په معنا سړی په اسانه پوهېږي، مشکل نه وي، واضح المعنی واضح المراد. او متشابه هغې آیتونه ته وایي چې د هغې په معنا حاصلولو کې خلک اکثر ټکرې خوري، او څوک یو شان معنا والی څوک بل شان معنا والی، او اکثر د یو بل ضد چې دي هغه معنی واخلي. نو چې کوم خلک مؤمنان نو هغوی چې کوم آیت ورته راشي په هغې بس عمل کوي، دې ته نه ګوري چې دا محکم دی که متشابه دی، بس په هغې باندې څه کوي د الله حکم آیت دی چې کوم یې فهم کړی په هغې باندې څه کوي عمل ورباندې کوي. او کوم خلک چې هغه د اسلام د مسلمانانو زغه چې دی نو دا ایمانونه چې دي نو هغه متزلزل کوي، نو هغوی په کومو آیتونو پسې ګرځي؟ ما تشابه، په متشابه آیتونو پسې ګرځي، په متشابه آیتونو پسې. متشابه آیتونه کوم ته وایي چې هغه معنا مشکل وي،
په هر سړی پې نه پوهېږي بل وروسته بیا راځي وما یذکر الا اولو الباب عقلمن خلک د دې نصیحت قبلوي نو چې کله دا کم خلک چې په داسې آیتونو پسې لګیا شي نو پیغمبر علیه السلام وایي فاولئک الذین دا هغه قسم خلک دي سماهم الله چې الله تعالی دې ته کاږه ویلي دي څه ورته ویلي کاږه هلته هغه آیت کې راځي اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه د کومو خلکو زړونه چې کاږي هغې په متشابه ایتونو پسې ګرځي نو دا زیغ یا د کاږه زړه والا نوم وله چا ایښودی کوږ زړی دا ورته الله تعالی وله دا نوم ایښودی نو چې هغه کاږه دي نو د کږو څه ځان مه سوه فاحذروهم هوښیار ورته اوسېږه چېرته غلط دي نه کېږي نو موږ او تاسو ته پیغمبر علیه السلام په دې حدیث کې هم دا وښوو چې قرآن واخلئ او بل څه حدیث وعن عبد الله بن عمر دا عبد الله بن عمر نه روایت دی رضی الله عنهما قال دی وی حجرت دا حجرت مطلب سره د وخت رالم حجرت د وخت رالم حاجره یعنی پساخ کې رالم حجرت د وخت رالم الى رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله د ماسپښین نه مخکې یعنې په غرمه کې یعنې ښه د وخت یې خواله رالم نو څه شو حجرت د وخت رالم الى رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله یوما یوه ورځ قال نو دا راوي څوک دی عبدالله ابن عمر وایي زه د پیغمبر علیه السلام خواته کېناستم په دې دوران کې په سامعه نو پیغمبر علیه السلام واورېده څه یې واورېدو اصوات رجلین اوازونه د دوو سړو اختلافا څه معنی ده چې دواړو اختلاف کوو فی آیت د یو آیت په معنا کې یو تنوی معنی دا ده بل ویل معنی دا ده دواړو په دې کې اختلاف و چې معنی د دې آیت دا ده که دا ده نو یو بل سره دا خبرې تیزې وي نو پیغمبر علیه السلام چې کله دا واورېدو نو فخرجا راووتو علینا زمون خواته څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فخرج علینا نو راووتو موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یعرفو چې معلومېدو فی وجهه د په مخ کې الغضب غصه په دې مخ باندې د غصې اثار ښکاره په څه وجه چې ملګرو په څه کې د قرآن په آیت کې څه کوو اختلاف کوو فقال نو ویې فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو ته څه وویل ورته یې وفرمایل چې ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما انما بشک هلاک شوي من کم خلک چې کانو قبلکم ستاسو نه مخکې کم خلک چې تباه شوي هلاک شوي د هغې وجه څه وه د هلاکت وی به اختلافهم بالکتاب په وجه د اختلاف د دې په دې کتاب په مسایلو کې چې کوم کتاب به تر اسمان د طرف نه نازل شوی منزل علی نبیهم چې په پیغمبر باندې به د وخت په پیغمبر به کوم کتاب نازل شو نو د هغې کې به اختلاف کوو اختلاف به پکې څنګه کوو چې څه به ولې زړه راوړي د دې آیت دا معنی ده نو د اختلافهم په وجه د اختلاف د دې په کتاب په کتاب کې نو چې هغې د اختلافاتو په وجه باندې الله تباه کړي نو تاسو په کتاب کې اختلاف څه کوئ اختلاف کوئ که مه کوئ تاسو په اختلاف مه کوئ عن عبد الله ابن عمر دا عبد الله ابن عمر روایت دی قال دی حجرت غرمې لاړم الى رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله یومن یو ورځ قال دا راوي په سمعان رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوټې نه واورېد اصوات رجلین اوازونه د دوو کسانو اختلافا فی آیت چې هغې اختلاف راغی په یو آیت کې په خرج علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم راووتو موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یعرفو چې معلومېدو په وجهې د هغه په مخ کې الغضب غصه فقالو نو پیغمبر علیه السلام و انما بشک هلاک شوي من هغه خلک کانه چې و قبلکم ستاسو نه مخکې به اختلافهم په وجه د اختلاف د دې فی الکتاب په کتاب کې رواه مسلم وان سعد ابن ابي وقاص حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه بل حدیث نقل کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی وروي عن سعد ابن ابي وقاص روایت کړی شوی دی یعنی نقل شوی دی دا حدیث د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو ان اعظم المسلمین غټ په مسلمانانو کې فی المسلمین د مسلمانانو نه غټ ګناهګار په مسلمانانو کې څوک دی جرمن د جرم په لحاظ سره غټ مجرم په مسلمانانو کې څوک دی من هغه سړی دی
سألا چې هغه تپوسونه کوي عن شیء د یوې مسلې لم يحرم على الناس چې هغه نه دي حرام کړی شوي په خلکو باندې فحرم نو دا حرام کړی شي من اجل مسألته د سوال د وجې نه نو یو څیز حرام نه دی او دی بار د هغې کې چخ پکې وهي او داسې چون چرا ورپکې کوي حتی دا چې الله تعالی هغه حرام کړي نو په مسلمانانو کې چې کوم خلک د قرآن په آیتونو کې اختلاف په دې بنیاد باندې کوي چې یو خبره کوي بل خبره کوي د دې لپاره چې خپل سوی د پاسه کې نو د دې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه بیان کو دا بدې بیان کړ چې ان اعظم المسلمین بشکا لوی په مسلمانانو د مسلمانانو فی المسلمین په دې مسلمانانو کې جرمن د جرم په لحاظ سره من هغه سړی د سأله چې هغه تپوس وکړي عن شیء د یو څیز په باره کې لم یحرم چې هغه نه حرام کړی شوي علی الناس په خلکو په حرم نو حرام کړی شي بیا من اجل مسألته د سوال له وجې نه متفقون علیه یاده شو خبره پوه شو په دې کې د باب سره تعلق په دې بنیاد شو چې خبره د قرآن کوم حکم دی زموږ دپاره حکم دی په دې کې به بیا د خپل طرف نه شپېتې نه راوباسو وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه د حضرت ابو هريره روایت دی رضی الله عنه قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یکون رابشی فی آخر الزمان فآخر زمانه کی سوکو دجالون دجل په عربی کې وی پریب تا دوکې تا دجال هغه چاته وي چې هغه دوکبازي خلک دوکه کوي نو یکون شی رابشی فی آخر الزمان په آخر زمانه کې دجالون دجالان خلک براشي کذابون دروغجن بي سوي دروغجن بي یو پکې یو صفت به سي دجل او دوکې بکې دویم به سي دروغ بوي دروغجن بي یاتونکم دی براوړی تاسو ته من الاحاديث دسي تقرونه بدرته کوي دسي احادیث بدرته وي بما لم تسمعوا چې نه وي اوریدلی تاسو انتم تاسو ولا اباؤکم ونستاسو پلاران لم تسمعوا چې نه وي اوریدلی تاسو انتم تاسو ولا اباؤکم او نو تاسو پلاران اوریدلی مطلب یې سره یعنی په اخر زمانه کې با دسي خلق را پیدا شي چې په ظاهر وته ته ګوري کنه غټ مولا بدرته غټ ښکاری غټ امیر شپ بده تخکاری او د خپل علم او د خپل مولاتوب او د خپل نیکی او د پیری به درته داسې نښې ښیي غټ پټکې به وي غټې تسبیح به وي ښه یعنې د اسلام چې څونه جامې دي هغه لباس به خپل کړی خو چې کله تاسو ته دین تشریح کوي د قرآن تشریح کوي د احادیثو تشریح کوي ستاسو د راهنمایۍ دپاره تاسو ته دیني مسایل بیانوي نو داسې مسایل به درته بیانوي چې نه به ستاسو پلار نکاح اورېدلي د چا نه د قرآن نه نه به ستاسو په رواج کې یعنې ستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه به هم نه نقل نو تاسو څه چل وکئ چې داسې خلک راشي نو په جامو یې مه دوکه کېږئ ستاسو زموږ په دې کلو کې هم ډېر خلک راشي هلکه د ملا مه منئ د مولوي صاحب مه منئ د جماعت اسلامي مه منئ د علماو مه منئ نو ښه د چا ومنو نو د پښتنو ومنئ څوک د پنجابیانو ومنئ خو نو پښتانه څه وایي نو زموږ د پښتنو یو لیډر دی هغه بل ور دی وایي زه په خپلو خلکو باندې باجې او سورني او دا په یادوم او دا ډېر ښه کار دی او هر پښتون چې دا نه یاد کړي ښه به نه وي نو موږ اسلام خو موږ ته وایي باجې او سورني نغاري چې دي نو دا چې کوم دی نو که د هر چا کار خو کم از کم د اسلام د اصولو خلاف دی لهذا مسلمانان به دا کارونه نه کوي نو الله تعالی پیغمبر موږ ته ووایي چې تاسو چلو کې په ایاکم ځان ساتئ د هغې نه د هغې خواله مه ورځئ و ایاهم او هغې ساتئ د ځان نه یعنې هغې خپل خواله مه راولئ مه د هغې په محفلونو کې کښېنئ او نه داسې محفلونه جوړوئ چې هغې ستاسو خواله راځي لا یذلونکم ځکه چې ستاسو خواله راځي تاسو به ګمراه کوي نو لا یذلونکم چې ګمراه نه کړي تاسو ولا یفتنونکم او نم واقع کی په فتنه کې ولا یفتنونکم او نو واقع کی تاسو پس کې یعنی یوقعونکم فی الفتنه چې نه تاسو واچي په فتنه کې موانه چي نو دا حدیث یاد کې ها په هر چا به اعتبار نه کوي ها ځکه خو دې حدیثو کې تاسو ګورئ چې پیغمبر اسلام حدیث نقل کیږي د ابو هريره نوم دی سعد ابن ابي وقاص نوم دی دغه شان دغه مشهور صحابي نوم دی نو الی بیا خلک مني کته ته وسو کوی دسي چې د شاټي عبد الله خان ماموي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې داسې وکړئ تاسو به منئ نه به منئ ولې ځکه چې زمونږ خبره به هغه منو کومه چې مونږ ته د هغه صحابي را رسولي یا تاسو ته یو سړی دلته وایي چې عبید الله مولوي صاحب وایي چې پیغمبر علیه السلام داسې وایي او بس یو خبره یې وکړه او هغه په کتاب کې نه وه نه په بخاري کې نه په مسلم کې وه نو عبید الله مولوي صاحب که هر څونه غټ سړی د غټ سړی صحابو په دې باندې بس نه کوي اعتبار به نه کوي دا دجل او څه کوي دروغجن دي نو یکونو یي به په آخر زمانې په آخر زمانې کې
دجالون دسی دجالان کذبون چې دروغجن بي یاتونکم راوړي بدر من الاحاديث دسی احاديث بما اغلم تسمعوا چې نه به اوریدلی انتم تاسو ولا اباؤکم نستاسو پلاران فاياكم نذان ساته دغه خواله د ورتلون و اياهم واغي ساته د خپل ځان د خواله راتلون لا يذلونكم اثنجكم راه کی تاسو ولا يفتنونكم او نه فتنه کی واچي تاسو رواه مسلم دا حدیث نقل کړی امام مسلم رحمت الله علیه وعنه او د دې ابو هريره بل حدیث هم نقل دی وی کان اهل الكتاب و اهل کتاب کان و اهل الكتاب اهل کتاب يقرؤون الوستبه سب الوستو التوراة بالعبرانية بعبراني جبه كده يهوديان خپل جبه سره عبراني ويفسرونها او ترجمه به کوله داغي بالعربية بعربي باندې لاهل الاسلام مسلمانان يهوديان به تورات په عبراني کې وایو داغي ترجمه به بس کې کوله په عربي کې کوله نو پیغمبر علیه السلام خپل ملګرو ته وی چې د سم مو چې دا غلط دي ځکه څه پته لګي پاغي کې د الله تعالی هغه حکمونه غي بیانې خمانه کې نو په داغه په عبراني جمع خو تاسو نه پويږئ نو چې ترجمه کوي نو وي به یو سو پاغي کې باقیت کې بل سي نو دا لا تصدقوا اهل الكتاب رښتیا وته هم موایه ولا تكذبوهم او دروغجن وته هم موایه یاره دغه څه د منکر نشته بس مونږ هغه خبره منو کوم چې مونږ ته الله خو دلې وقولوا وغدسي جوای آمنا مونږ ایمان اورې بالله په الله باندې وما په هغه کتاب باندې انزل چې نازل کړی شوی دی الینا مونږ ته وما انزل من قبلك او کوم چې او من د پیغمبر نه چې مخکې کوم کتابونه دل په هغه ټول باندې مونږ ایمان دي آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله دغه خپل عقیده ساتي وعنه د حضرت ابو هريره روایت دی قال دی وی چې كانوا اهل الكتاب دا يهوديان اهل كتاب يقرؤون الوستبه التوراة بالعبرانيه بعبراني جبكي ويفسرونها وداغي معنا به کول بیا بالعربيه بعربي جبكي لاهل الاسلام اهل اسلام تام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته لا تصدقوا رشتيام اهل الكتاب تصديق مكوي اهل الكتاب اهل كتابه ولا تكذبوهم او موت نسبت دروغ کوي موت نسبت رشتياو کوي او موت نسبت دروغ کوي وقولوا او آمنا بالله ایمان اورې په الله باندې ومو په کتاب باندې انزل چې نازل کړی شوی دی الینا مونږ الايه رواه البخاري دا حدیث نقل کړی چې امام بخاری وعنه او د دې حضرت ابو هريره بل حدیث هم نقل دی ګور تاسو ګورئ کنه تاسو په دې کورونو کې چې څوک یو خبره وږي کنه نو بلې ووري نو بلې بیا بلته وي بلې بلته وي نو چې درې څلور کسان خبره نقل کینو هغه اصل خبره بیا د خلکو نه رشي بیا بل څه خبره مشهور شي رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤمنانو ته وی چې تاسو چې کله خبره واوري قران کې الله تعالی فرمایي چې کله د خوف یا د امید څخه خبره واوري نو دا اول وی څه چرته چې کم خلک په دې پويږي چې کوم سره تعلق د داغینه بدان پوهه کوي نو کا خطو بیا بل ته نقل کوي خو حقیقت نه نو هر اوریدل خبره بل ته نقل کول دا نه دی پکار نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل وعنه د ابو هريره روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کفا پردی بالمرء دی وسړي د پاره کفا بالمرء پردی دی وسړي د پاره کذبا درو کفا بالمرء کذبا پردی دی وسړي د پاره درو څه درو ان يحدث چې د بیان کی نقل کی بكل ما هر خبره سمع چې دا اوریدلی د یو سړي د دروغ جنوالي لپاره دا پوره ده چې د خبر واوري بل ته بیا راسي دا خزو ته وای دا سړو ته وای زمون په ټولو کې دا یو کمزوري ده چې من خبر واورو نو دې ته نه ګورو چې رښتیا وي که دروغ وي بل ته یو خور یا ایرورا دا خبره ما اوریدلې ده سي صحیح پته نه لګي خو اوریدلې مې دا رښتیا کې دي چې رښتیا ای د څه چرته مکوي چې کوم خبر بالکل صحیح نه بل ته منقل کوي وعنه د پیغمبر علیه السلام نه د پیغمبر علیه السلام د دې ملګری ابو هريره نقل قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کفا بالمرء کذبا ورد دی او سړي د دروغ جنوالي د پاره ایو حدیث چې دی بیان کی بكل ما هر خبر سمع چې دا ورېدلی رواه مسلم دا حدیث نقل کړی مسلم والا وعن ابن مسعود دا حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویلو چې ما من نبی نشته د یو پیغمبر ما من نبی نشته د پیغمبر بعثه الله
چې الله را لېږلی فی امته خپل امت ته داسې پیغمبر نشته چې الله خپل امت ته را لېږلی قبلي زمانه مخکې یعنی دا هر پیغمبر چې کوم راغلی د الله طرف نه الا کان مگر یي له داغه فی امته په خپل امت کې حواریون مخلص ملګري ور په دې کلی کې تاسو وسوسېږئ نو تاسو واقف کار په خپل کلی کې بلا زنانه یا نارینه وي زنانه دي نو داغي زنانه ملګري نارینه داغي نارینه ملګري خو سم ملګري پکې د سي چې هغه د سړي په هر وخت کې په کار راځي هغه د سوی مخلص ملګری ورته وي مخلص ملګری ورته وي دوست ورته وي نو د هر پیغمبر هم د قشانه ما بعث نه دی لګله الله تعالی څه بأمتي ما من نبي نشتر في پیغمبر بعثه الله چې لګله الله تعالی في امتي په خپل امت کې قبل زمانه مخکې الا مگر کان وو له داغه في امته داغه په امت کې حواریون مخلص ملګری حواری چاته وي مخلص ملګری تا ناصرون حواریون یعنی ناصرون مددگار واصحاب او دسه ملګری به وو یاخذون چې غیب نیو بسنته داغه طریقه د پیغمبر طریقه به نیو مطلب سو عمل وکاو د پیغمبر په طریقه پیغمبر چې بس کول هغه بدیم کول یاخذون بسنته غیب عمل کاو داغه وخت د پیغمبر په سنت باندې ويقتدون او تابعداري به کوله به امره داغه د حکم چې هغه به تسویل هغه به تابعداري به کوله اقتدا به کوله داغه د حکم ثم بیا انها بشک تخلف رست برال خلیفگان برال من بعدهم داغین رستا انها بشک تخلف یعنی تحدث سبقید رست برال من بعدهم داغین رست خلوف خلیفگان خلف ټکی باندې دا واحد یا خلف راځي خلف نو چې خلف شنو خلف هغه بچو ته چې دا پلار نه کپو رسم او رواج نه نا خلق وته نا خلق وته نو ان ثم بیا انها بشک تخلق رسترال من بعدهم د دې صحابه د دې ملګرو نور تخلوف یا خلف هغه جمع یعنی به نا خلق بچي یقولون ویل به ما هغه خبر لا يفعلون چې کولې به نه یعنی اسه بن حدیث ویل قران به وای او عمل به نکا ويفعلون او کول به ما اغس لا يؤمرون چې دې بداغي حکم نو شوی یعنی کول به هغه کارونه چې د الله په کتاب کې بنو او ویل به هغه خبري چې د الله او د الله د رسول خبري به کول په خپل په عمل نکو یقولون ما لا يفعلون ویل به هغه چې کول به نو او کول به هغه چې دې بداغي حکم نو شوی پیغمبر علیه السلام و د خلکو سره درې قسمه مقابله وکي یو دا فمن پسغه سره جاهدهم چې جهاد او سره وکو بيدی پلاس په هو مؤمنون دا مسلمان دی ومن جاهدهم بلسانه او چا چې به جهاد وکو په جبه باندې په هو مؤمنون دا مسلمان دی ومن جاهدهم بقلبه او چا چې بداغي ته جهاد وکو په زړه په هو مؤمنون دا مسلمان دی هو ليس نشت وراء رست ذلك لدينا من الايمان د ایمان حبه خردل دانه ده سشي دوری د دانې پړ کې ایمان هم پکې نشته چې کوم سړی د ظالم جواب په درې طریقو کې په یو مونږ کې یا په لاس یا په جبه یا په زړه په یو طریقم جهاد ونه کی نو دا سړی په دې کې اړولې د وری د دانې پړ کې دغه د چې شی ورته وي شړشم د دانې پړ کې ایمان پکې هم نشته یاد شو خبره خدي اوس بل حدیث دی حضرت ابو هريره فرمایي دو حدیثونه دی وایي وعن ابي هريره ده حضرت ابو هريره روایت ده رضی الله عنه قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې من دعا چا چې دعوت ورکو الی هدن هدایت طرف ته تاسو اوس دا حدیث یاد کړئ او دا حدیث ویړو په خپل کور کې خپل میندو پلارانو رونو گاونډیانو یا د کور ونداریانو رونو خويندو دي ته بیان نو هغه تاسو راو بلل څه د هدایت طرف ته نو من کم سړي چې دعوت ورکو الی هدن هدایت طرف ته او هغه سړي بیا په دې باندې عمل وکړو نو کان ایبا له د دعوت ورکون کی د پاره من الاجر ثواب سمرا مثل اجور من فشانت د اجر د هغه سړي تبعه چې د دې تابعداري کړي وا لا ينقص نبک میږي ذالک لا ينقص ذالک نبک میدا من اجورهم د اجر نشي ان حصہ خبره پوښوي چې چا بل دعوت ورکو او د په دعوت باندې بل سړی مون شروع کړه لکه تاسو په کور کې یو خزه ده ورندار د خور ده یا رور ده یا پلار ده یا بچی ده
او ته ورلې هغه دې راپاسه او هغه دې منځله ولېږو نو که دا خاوند دی که دا پلار دی که دا رور دی که دا بچی دی که دا ښځه ده که دا انګور ده که دا ورندار ده که دا مور ده او که ترور ده خو تا هغه ته ووایې چې هله بچیا مونځ وکړه یا هله لالا پاسه منځله لاړ شه یا هله بیبي پاسه مونځ وکړه او ستا په دې دعوت باندې راپاسېده نو هغې ته چې په دې مونځ څومره ثواب میلاو شو دقومره ثواب هغې چا ته میلاو شو چا چې د دې د مانځه ته راپاسولو د هغې ته د دعوت ورکولو دپاره خواري کړې وه نو آسان کار دی که ګران کار دی آسان کار دی نو من کم سړي چې دعوت ورکو الی هدن نیکۍ طرف ته وکانه ای بله د ده لپاره من الاجر د اجر نه مثلو برابر اجور د اجرونو من د هغې سړي تبعه چې د دې تابعداري یې کړې ده لا ینقص نه کمی ذلک دا کار من اجورهم د اجرونو د هغې نه شیئا څه داسې څوک ونه وایي چې یاره مونځ به زه کوم او ثواب به هغې ګټي نه مونځ کوونکي له چې کوم ثواب میلاو شو د هغه په اجر کې څه کمی نه راځي خو بل له به کې الله تعالی وکړي ومن دعا کم سړي چې خلک راوبلو الی ضلالة ګمراهۍ طرف ته ومن دعا چا چې دعوت ورکو الی ضلالة ګمراهۍ طرف ته کان ایب علیه په ده باندې من الاسم ګناه کان ایب علیه په ده باندې من الاسم ګناه مثله په شانت آثام من د ګناه د هغې سړي تبعه چې د تابعداري یې کړې ده لا ينقص نه کمی ذلک دا سړی من آثامهم د ګناهونو د هغې نه شیئا نه څه ګوره یو سړی دی د هغه د زوی واده د لور واده د ټنګ ټکور واده راوستي ګډېږي ډنګډو ته نو دا خلک چې کوم ده راغوښتی و نو د دې ټولو خلکو چې څونه ګناه وګټله نو دا چا چې راغوښتی و هغې سړي پکې د ټولو د ګناه په اړه کې ګناه وکړه نو ګور یي واده یي خیرات او خلک پکې وکړي ګناهونه نو چې هغې څونه ګناهونه کړي نو هغه ګناهونه دې ته هم څه شي میلاو شي ورته نو پکار ده چې سړی ګناه کوي نو چې وی کې نو پکار ده چې توبه تې وباسي پاتې دا چې نور خلک ګناه طرف ته رابل نو دا خو ډېر زیات تاسو په دې 14 اګست کې وکتل تقریبا په 14 اګست کې که مولیان دي او کامیان دي ټول ګډېدل په دې دغه کې او بیا څه خلک خو پکې داسې و چې هغې د ډنګړو ته چې ده نو دا خو پکې مولیان هم کړي ده او امیان هم کړي ده چې ترانو سره چې ډنګ ډونګه نه و هغې ته بیا خلکو وړلې ترانه نه ویله او بیا څه خلکو ورپکې داسې حل وکړو چې باقاعده سندرغاړه او دا راوستي او دغه کولې ویل 14 اګست دی ازادي ده نو دا چې کوم سړي دا کار وکړو نو که یو وکړو که دوه وکړو که شل وکړو څونه خلک چې ورته راغلي وو او هغې ټولو چې څومره ګناهونه وګټل اقونه ګناهونه د یو سړي په یوازې ته نه باندې شو او که یو سړي داسې اجتماع وکړه داسې یو پروګرام یې وکړو داسې چې نیکۍ طرف ته خلک رابلل نو ټولو خلکو ته چې څومره ثواب میلاو شو اقونه ثواب د یو سړي ته په یوازې ته نه میلاو شو یاده شو خبره وعن ابي هريره د حضرت ابو هريره روایت دی رضی الله عنه قال دی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من دا چا چې راو بل الخلق اله من کم سړي چې دا راو بل الخلق الهه من دا چا چې راو بل کم دی الى هدن هدایت طرف ته سوک کان ای بل ود در پار من الاجر الاجر نه مثل اجور من د پشان دي اجر دا چا تبع او چې تابعداري کوي لا ينقص نه بکې ذلك دا من اجور داغي اجر نشين سو من دا چا چر بل وکړو الى ضلالت گمراهی تکان ای والي پتبان من اسم د ګنانا مثل بشان دي اثام من د ګناهونو دا چا تبع او چې تابعداري کوي لا ينقص نه بکې ذلك دا من اثام د ګناهونو نشين سره مسلم دا حدیث نقل کړي مسلم وعنه د دې راوی ابو هريره روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو بدا الاسلام غریبا یعنی بدا الاسلام فی الغرباء اسلام په غریبانو خلکو اول قبول کړه اسلام په اول وخت چې قبول کړه غریبانو پیغمبر علیہ السلام بچی لونه زید ابن حارثه دغه شانه خباب بن ارت حضرت بلال غریبانو خلکو قبول کړه وسيعود او بیا به هغه وخت راځي کما بدا اسن چې پاول کېو په اخره زمانه کې هم دا مالدار دا به ټول په ګمراهو په مالونو په دغه کې وي او د دین غم به سره نه نو غریبان به بیا دین ته پاتې شي او غریبانان به په دین باندې عمل کوي مالدار او صاحب استیت خلک یو ترجمه خلکو دا کوي او دویمه ترجمه خلک دا کوي چې اسلام په اول کې خلکو ته ناشنا او د اسلام د حکمونو به تر څخه ښکارېدل چې دا ګران کار دی او په اخیره زمانه کې همداسې وخت راشي چې د اسلام دا کارونه چې دي دا به خلکو ته کول داسې ښکاري لکه چې بالکل دا ناشنا کار کوي نو بدا الاسلام شروع شوی د اسلام غریبا غریب وسيعود بیرته به واپس کېږي کما څنګه چې بدا شروع شو فطوبى نو مزید للغرباء د غریبانو مزید غریب مخکې هم په پیدا کې او وروسته هم پسې کې په پیدا کې رواه مسلم
وعنه رضی حضرت ابو هريره روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم متویلو چې ان الايمان ایمان چې د لیعرض راغونډیږي با لیعرض راغونډیږي با ال المدینه مدینه ته کما څنګه چې تعرض راغونډیږي الحیه مړه ال جوهرها استدا خپل سړی ته ګوره اسلام چې ایمان چې دی دبه په تیزی سره د خلکو نوځي څنګه څوک په قامواله باندې څوک په ډله بازی باندې څوک په ګڼ کپو باندې څوک په بیزتو باندې په دې باندې به یو د اسلام نوځي او دا مسلمانی به معمولی خلکو کې پاتې کیږي نو دا اسلام به خلک ډېر زر پریدي به په آخر کې نو چې پریدي داسې نه چې ګنې دی ځان مسلمان نه ګڼي ځان به مسلمان ګڼي خو د اسلام داسې کارونه به کوي چې دی به د مسلمانۍ نه وتی په ښکاره به د ځان مسلمان ښکاري نور د ده نه به ایمان څه شي اوچت شوی وي نو دا به د مدینې صرف مدینه به داسې یو ښار چې په هغې کې به د ایمان او د اسلام هغه اثار به پکې صحیح راغونډ به چې څنګه چې مار یو ځای کې راګیر شي او رامنډې کې یو سړي دننه وځي دغه شانې به د اسلام هم مدینې ته راغونډ شي لکه دا مدینه چې د دې سړی ان الایمان بېشک ایمان لا یعرض دا به راغونډ شي الی المدینة مدینې ته کما څنګه چې تعرض راغونډېږي الحیة مار الی جوهرها خپل سړي ته متفق علیه وسنذکر او موږ به درته بیا ذکر وکړو حدیث ابي هريره د ابو هريره نو د حدیث چې ذروني ما ترکتکم پرېږدوئ ما هغه څه چې ترکتو ذروني ما پرېږدئ ما ترکتکم په کتاب المناسک په کتاب المناسک کې به هغه حدیث بیا ووایو و حدیث معاویه و جابر او معاویه په روایت باندې جابر په روایت باندې یو حدیث دی چې هغه داسې دی چې لا یزال من امتي یقاتلون الحق او دا یو حدیث دی یا ولا یزال طائفة من امتي دا دواړه حدیثونه بیا په کتاب المناسک کې به ووایو الله دې موږ له توفیق راکړي چې د نیکۍ په لار باندې روان شو د ګمراهۍ د لیډرۍ په ځای باندې د ایمان او د اسلام لیډري وکړو. آخر دعوانا